هغه یو په اول خو په حالت د کفر کې و، بیا وروسته مسلمان شو. عبدالله ابن ابي الحمصه دا یو صحابي دی رضی الله عنه. د مبارک فرمایي چې دا خو پرېږده چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله اعلان نبوت وکړ، د هغې نه پس یې چا سره وعدې کړي دي که کافر سره هم کړي هغه وعدې یې نه ماتې کړي. دا خو پرېږده پیغمبر علیه السلام د اعلان نبوت نه مخکې د مبارک فرمایي صادق و امین مونږ په نیز باندې. او د مبارک په خپله باندې عبدالله ابن ابي الحمصه چې وروسته بیا صحابي شو رضی الله عنه، دی فرمایي چې د اعلان نبوت نه مخکې چې حضور مبارک یا دا اعلان نه دی کړی چې زه پیغمبر یم د وخت اخرنی پیغمبر یم صلی الله علیه وسلم، چې ما سره څه خرید او فروخت وکړه، څه معامله مې ورسره وکړه، سیز مې تر واخیسته، څه پیسې یا پاتې شوې، څه پیسې مې ورکړې او څه پیسو مې ورسره واده وکړه چې دا سیز هلته وړم، تاسو دلته ودرېږئ، زه سمدستي بیا راځم. او دا حدیث امام ابو داود په ابو داود شریف کې دا حدیث روایت کړی دی. د مبارک فرمایي هغه سیز ما رسول الله مبارک نه واخیست، لاړم، لږې پیسې ما ورته ادا کړې، لږې پیسې پاتې شوې او ما ورته وویل دلته ودرېږه زه راځم. دغه عبدالله ابن ابي الحمصه رضی الله عنه چې زه لاړم او ما نه هېرې شوې. انسان دی یو ورځ، دوه ورځې، درې ورځې، په درېیمه ورځ باندې راته یاد شو چې ما خو داسې یو لوی صاحب ځان ته ودرولی دی او زما سره یې پیسې دي او زما د مبارک قسم خوري چې کله رالمه پیغمبر علیه السلام په همغو ځای باندې ولیاړو چې په کوم ځای باندې ما ورسره واده کړې وه مبارک، او ماته څه ووي، ماته هېڅ هم ونه وي وی چې هغه تنده یم راته روانه چاو، صرف په خوله باندې دومره الفاظ راته ووي چې بچې ډېر تکلیف ته راله راک، بس زحمت ته راکراله. زه درې ورځو نه د وعدې د خلاف ورزي نه کولو په وجه باندې دلته ولاړې ما چې اوس به راځي اوس به راځي اوس به درې ورځې یې را باندې تېرې کړې، خو حضور علیه الصلاۃ والسلام مبارک هغه ځای نه خوځېدلی نه دی. دغه صاحب هم فرمایي نو چې ما ته هم پته ولګېده چې کوم اعلان نبوت دی که نه نو دا په حق باندې پیغمبر دی چې اعلان نبوت یې څنګه وکړه، دی راغی او په حضور علیه السلام مبارک باندې ایمان راوړ صحابي شو. هغو ته پته